به د ټولو نه مخکې خپل کشر او د پشکلاوتي قومي جرګې ترجمان چې کوم دی جلال کشمیري چې یو ځوان زلمی دی د هغه تاثرات هم پرې وورو او مزید به مخکې ځو خبرې اترې به کوو چې هغې راشي یو څو خبرې وکړي. السلام علیکم ملګرو. دا سیده بس لنډ یو څو خبرې به کوم ځکه چې وخت به کم وي او مشران نور هم شته دی خبره به کوي. د ټولو ناول دی هر سړی د خپل ځان نه تپوس وکړي چې آیا که یو سړی دا وایي چې یاره دا د دې ذاتي مسله ده نو آیا دا دفتر زموږ ټولو کې د چا په کور کې دی چې موږ وایو چې نه موږ ته د احسان یې په تګ راتګ کې نه که چېرې زموږ په کور کې وی خو بس بیا خو که موږ راوتو جایز به وه ځکه چې زموږ هغه موږ ته بیا سامدن راته هر څه چې و بهرحال. اوس دې کې ډېرې مسلې دي لکه بالفرض دا دفتر د دې ځای نه شفټ شو. ډومبی سوال خو دا پیدا کېږي چې دفتر شفټ کېږي ولې ستا جایز مطالبه څه ده؟ نو که چېرې هغه جواز کې دا پیش کړي د دې افسر چې یاره دفتر موږ ځکه شفټ کوو چې که دا موږ ته په 50,000 پروزي نه بل موږ ته په 10,000 پروزي نو جواز ټیک دی ځکه چې د سرکار خزانې ته که څه پیسې بچ کېږي جواز ټیک دی ده. خو که نه دلته له 2 کاله دې سره په اګریمنټ کې پاتې دی او د هغې باوجود دی دا ځای بل خوا شفټ کوي نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې بل خوا ته ځای کله شفټ کوې نو په هغې به ته څه خرچه کوو که نه؟ آیا دغلته کې دغه په مد کې د فرنیچر په مد کې د افسر ته څه پیسې خو نه پاتې کېږي؟ هر سړی دی بس اوس خو خیار دی هر سړی سوچ دی کوي چې د دې ځای په شفټینګ باندې چاته څومره فایده ده. آیا د 400 تقریبا دا ښه ذمهوار خلک دي چې کم راغلي دي نو موږ به ده ووایو چې 90% خلک وایي چې نه دی شفټ کېږي نو چې اکثریت عوام وایي چې نه دی شفټ کېږي نو د دغې 10 پکې څه فایده ده چې دی یې شفټ کوي؟ چې عوام وایي چې مې شفټ کوي نو بیا بله مسله دا ده چې دې سره خوا کې دلته نیشنل بینک دی تړلی دې سره تړلې د نادرا پاسپورټ افیس سره 2-3 سرکاري ادارې نورې دي چې په دې یو ګیټ دننه دي. اوس چې ته دا شفټ کې هغلته بایپاس روډ ته نو بیا دې د هغه ځای نه دلته ولې راوړه چې اوس یې د دلته نه واپس هلته وړې نو دا خو د 400 عوامو پسې سې خندا کول دي. دلته مسله دا ده چې زموږ نمایندګان هغه شانتې حق زموږ په اسمبلو کې نه ادا کوي. دلته د هسپتال مسله د دې نه مخکې راله د هغې ګای نیواټې د دې ځای نه یوړو رزړو ته بلها چغې پې خلکو ووالې خو څه پې تر څو چې زموږ نمایندګان په اسمبلو کې کینډي کرش گیمونه کوي نو زموږ به هم دغه حلي. نو موږ د دې دپاره نن راټول شوي چې د خپلې مطالبې او د خپل غږ پورته کړو او دومره یې پورته کړو چې په اسمبلی په فارم باندې دا مسله وچېړلې شي ځکه چې دا خو د ځمکې خدایان دي چغې ورته وښه که نه داسې بدی پیسي وشي د دې نه پس به 3-4 جلسې جلوسونه واکونه موشي بس خبره به لاړه شي او هوا کې به تېره شي قصه ختمه. نو بس دغه ماتې ګوډې صرف یو سوال دغه ډایرکټر صاحب ته اقدمه چې څه جواز دی چې ته دا دفتر د دې ځای نه وړې بایپاس دفتر ته دا غریب عوامو ولس دومره ځپلی شوی دی چې دې سره یقین وکړئ که د یو وخت روټۍ او د اوبو لاریان دي صفه اوبه نشته روټۍ او چای خو لا پرېږده هغه به ګټي نو دی به اخلي نو دی به په چینچۍ کې کیني او دی به اخوازي او بیا به پیسې دی جمع کوي نو دی به نیشنل بینک ته بیا دلته چینچي کوي راځي به نو دا زه خو نه پوهېږم چې لکه دا دې کې د ډایرکټر صاحب څه فایده ده؟ هر سړی دی بس دا یو سوال ډایرکټر صاحب ته کېدي چې یاره ستاسو پاسپورټ یا نادر آفیس د دې ځای نه شفټ کولو کې تاسو ته څه فایده ده او عوام ته یې څه فایده ده؟ بس لنډې دا ماتې ګوډې یو څو خبرې وې ډېره مننه.